زما عزتمندو دا ربیع الاول میاشتا او دا ربیع الاول میاشتا کې زمونږ استاد ټولو آقا صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف فرما شوی. آقا صلی الله علیه وسلم بارکه صداغي سیرت مبارکه دې میاشته کې تفصیلی گفتگو وشي چې زموږ ذهنونو کې د آقا علیه الصلاۃ والسلام عظمت او داغي شان دا زموږ پزرونو کې کینی. الحمدلله شتا چې نورم سیواش زکا چې دا هغه سړی ایمان کامل نه دی تر څو پورې چې د یو انسان د آقا علیه الصلاۃ والسلام سره د حد نه زیات محبت پیدا نشي. د مور نه، د بچو نه، د بیبی نه، د پلار نه، د هر سنه زیات محبت بده د آقا صلی الله علیه وسلم سره ساتي. ځکه چې ډېر احادیث په دې باندې راغلي دي او عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل وایي چې اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ډېر زیات را باندې ګرانه خود خپل ځان نه خپل ځان نه باندې ډېر ګران دي. نو آقا علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې عمر ستا ایمان لا مکمل شوی نه دی. بیا غلی شو، بیا ورته چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې اوس را باندې د خپل ځان نم زیات ګرانه اوس د ایمان مکمل شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینا دا زما عزتمندو د ایمان نشانی ده. چې چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت نوي دا بیمانه دی، بیمانه د اړو ایمان شتنه او د الله محبت الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت لګولې. قران کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته خلکو ته وایا ان کنتم تحبون الله اکچری تاسو د الله سره محبت کول غواړئ فاتبعون ورته زما تابعداري وکي، زما سو کوي تابعداري وکي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري و الکه چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ځان خبر کړي وي نو د چا تابعداري کې نو داغه مکمل ځان خبره او چې ځان د خبر کړي نه وي سبا تابعداري وکي. هغه چاته سوکو وي چې لکه اول به الله پیژنې کزان به پیژنې. نو بعض خلک وي چې الله به اول پیژنم الکه ځان دیني پیژندل نو الله به سو پیژنې. اول به ځان پیژنې بیا به سوک پیژنې الله پیژنې. ځان خو چو پیژنې چې انسان یم کس شي نو خپل ځان درته پته ولګي اغه نه پس په ته الله پیژنې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنې. او قران کې ډیر زینو کې دا راغلي دي اطیع الله و اطیع الرسول که تاسو ته الله او د رسول تابعداري کوي. نو یو کس کدا سی وی چې د الله تابعداري کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه کوي نو د تابعداري قابل قبول نه ده، د الله تابعداري قابل قبول نه ده. نو شرط څه شی دی چې څوک الله مني نو رسول الله به مني صلی الله علیه وسلم او څوک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مني دا به الله مني. دا لازم او ملزوم دي، دا به خامخا چې یو مني نو دویم به مني. اوس کله ټول دنیا یو کس داسې کس وي چې هغه ټول شپه عبادت کوي او د ورځې روزه نیسي او ټول شپه د قران پاک تلاوت تم ناست او لګیا وي د دین خدمتونه هم کوي الله مني لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عقیده خراب ده نو دا سړی تباہ او برباد دي. دنا نفل قبول دي نه فرض قبول دي او نه الله د دس قبلي ولی چې د ایمان د اصول مطابق د ایمان برابر نه دی. نو پدې میشته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف وروړو نو داغي بابت سره لګه خبر وشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او دا شان دی پکور کې ور باندې احمد نوم یې خو سنوم یې خو احمد صلی الله علیه وسلم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پلار
مبارک نوم عبد الله او د نیکه نوم عبد المطلب د پلار نوم عبد الله او د نیکه نوم عبد المطلب دغه شانته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور بیبي نوم چې کوم د امینه بیبي وو امینه بیبي او دا سه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د پلار طرفه چې کومه سلسله وا او د مور طرفه کومه سلسله وا په څلورمه پیړۍ کې دا سلسله به یوځای کیږي په څلورمه پیړۍ کې چې دا غنوم کلاب بن مره کلاب بن مره دغه کلاب چې کوم د دې نکونو کې راځي دغه کلاب دا د امینه بیبي په نکونو کې مرাজি پلارانو کې او د عبد الله سپ چې کوم د پاغي په پلارانو نکونو کې چې کوم دی راځي نو پدې کې سلسله بیا سکیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته سلسله د کلاب دغه دواړه بیا یو ځای کیږي لکه مثال زموږ د ټوله علاقې خلیل مومند خلیل مومند چې داسې مخ کې لاړ شي بیا چرته به خامخا یو ځای کیږي د یو پلار اولاد به وي دا ټول بیا دورونه بیل شوي دي خلیل بیل دی او مومند بیل دی زموږ د علاقې په نسبت سره نو دا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسله نسب مخ کې په یو سویم پوش کې کلاب بن مره د دې سره چې کوم د دابیا سکیږي دا یو ځای کیږي او د غټول خاندان ته قریش ویل کیږي قریش دا قریش باندې مزان پوي کو چې دا قریش دا سوجنه ورته د نوم اخستل کیږي نو قریش یاد ساتي زما عزتمند قریش دا په سمندر کې یو غټ مهی ده قریش او دومره تیز مې دی دا چې دا نور میان خوري خود ته سوکس نشي ویل تیز دی تیز نو دا کوم قریش چې کومه قبیله وا دام په سعودیا کې په عربو کې ټول نه قوي قبیله وا قریش چې ډیر سخت خلکو د دي او دی مقابله تبا سوک نشو درې دي تکړه خلکو جنگیالیو چې چرته با مثال څوک پیراتله دین به جنگ نشو کټلې ځوانانو پکې ډېر تکړه نو څوک پیراتله نشو نو دی وجنا دته قریش زکه ویل کېږي چې تا په عربو په خاندانونو کې او قبيلو کې څه شو ډېر مضبوط خلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کما لوی سلسله ده لکه څومره چې د ابراهیم علیه السلام نه پس څومره انبیا راغلي دي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې الله رب العزت پیدا کړی وو او د ابراهیم علیه السلام دو بچي یو اسماعیل علیه السلام او یو اسحاق علیه السلام نو پدې کې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې اکثر انبیا د اسحاق علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو څو انبیا چې پاره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلي دي دا کوم ځکه چې د زمزم کوی دی زمزم دغه زمزم کوی په دې ځکه دا اسماعیل علیه السلام چې کله هاجری بی را وستو نو دلته کې د خپې خرولې اسماعیل علیه السلام دلته کې الله رب العزت چې کوم دی بیا د خپو د کشاري د وجنا یو پواره یو چین روانه چې هغه ته زمزم او به ویل کېږي اسماعیل علیه السلام چې دلته کله لوی شو نو دلته یو د اسماعیل علیه السلام خلق آبادو او بل طرف ته قبیله جرهم ورته ویل کېږي بلکې اسماعیل علیه السلام الته کې داسې قوم نو قبیله جرهم یو لوی قبیله وا دا التاباد وا نو هاجری بیبي د اسماعیل علیه السلام د واده پروګرام د په قبیله جرهم کې برابر کو قبیله جرهم کې نو اغه زینا د اسماعیل علیه السلام د اولاد سلسله چې کوم دی الله رب العزت څخه روانه کا او د مکی چې کوم خدمت او د اسماعیل علیه السلام په خدمت کې وو د مکی خدمت بدی خپل کول اسماعیل علیه السلام اسماعیل علیه السلام تقریبا 130 سال کا څومره کالو په عمر کې دنیا نه رخصت شو د دزوی قیدار کسنومو اغي بیا د مکی مکرمه د دې خدمت به کولو د دې نه پس داسې حالات راغو چې د جرهم قبیله
او بنو اسماعیل د دې خپل مینس کې لګ ټکر راغی خپل قرآني ذاتيات او د قرآني اختلافات پیدا شو کله چې هغه اختلافات ډیر زوري اوموندو نو جرهم قبيله ولا خلق را پاسې ده نو د بنو اسماعیل چې کوم د اسماعیل علیه السلام کوم اولادو هغه سره چې کوم د جګړې شروع کې او دین د دیزي حکومت اونیو او د اسماعیل علیه السلام اولاد دا ټول د دیزي نسکو بارک کله چې دی بار کو په دغه ځای باندې قبیله جرهم د دې حکومت شروع شو په مکه مکرمه باندې نو حکومت شروع شو په حکومت کې یو حتی ورسېد چې خپل دبدبه په خلکو اومنله د خپل دبدبې نه پس بیا څوک په خلکو باندې ظلمونه شروع چې کله ظلمونه شروع کو الله رب العزت ورته غوسه شو نو د دې خلاف څومره عرب او قبایل ټول درېدو او اتفاق یو کو چې قبیله جرهم خلک به مونږه نه معاف کو نو ټول را پاسې او د قبیله جرهم ته چې پته ولګیږي چې ټول عرب راته ودرېد نو ټول تتر بتر شو او تختید د مکینه نو بیا راغو اسماعیل علیه السلام کوم اولادو الله رب العزت چې کوم د دوباره د مکه مکرمه بادشاہت دی له دوباره الله ورکو او دا قانون دی د الله چې کله یو حکومت ظلم شروع کی حکومت الله چاته ورکو ظلم شروع کی هغه الله رب العزت بیا نه پریدي الله دې د ظالمانو حکومتونو نو ساتي الله دې مساتي ظالمانو حکومتونو او چې دا کم خلق ور سره مرګري وي دام ګوري بیا دې ظلم کې شریک دي ډېر احتیاط کول پکار دي نو زما عزتمندو پدې ځکه د اسماعیل علیه السلام حکومت دوباره راغی خودی قبیله جرهم یو ظلم کو پدې ځکه هغه ظلم دام کړو چې دې ته کله پته ولګی چې اوس مکه مکرمه مونږ نیولې کېږي او د خدمت بل چتا ولکېږي نو دې دا سکارو چې دا کم زمزم کوې څه ده دې ته د مکه مکرمه چې کم قیمتي شیزونه او کم تاریخي شیزونه دا ټول په دې کوی کې ورلړک په دې کوی کې ورلړک دا کوی بیا داسې اواره کو داسې مضبوطی بن کو چې دینه وزره او بیا نه راوتی او مکمل بن کو د زمکه سره زمکه کو بالکلی چې چاته بالکل پته ونه لګي چې زمزم کوی په کم ځای کې اسماعیل علی السلام کوم خاندان او غراغه ډیر وخت دی حکومت کړو نو داغي توجه دی زمزم کوی ته نه متوجه کړه د الله پاک یو خپل تقسیم دی او د الله پاک په هر کار کې رازونه دي وخت تیرې دو الله رب العزت عبد المطلب سپتا د دې مکه مکرمه خدمت حواله مکه مکرمه کې عبد المطلب سپ خدمت کولو په هغه ټیم کې د عبد المطلب سپ چې کوم دی یو بچو چې دا غنم حارث نو دا کم حتیم چې دی د مکه مکرمه سره حتیم د کمرې سره کم حتیم دی دلته به د آرام کولو عبد المطلب سپ یو شپه خوب لیدو خوب کې ورته څوک وی چې پلان کیه پاسېګا د پلان کېزه کولو کده وته د پلان کېزه څه مطلب دوباره په دوی مشپ بیا خوب لیدو په درې مشپ بیا خوب لیدو به ورته وی په څلور مشپ باندې چې ورشه د زمزم کوی کولو کا دا زمزم کوی ستوي نو بیا په خوب کې ورته وی چې زمزم کوی پلان کېزه کې دی او د پلان کېزه کې وته کودایو کې او برابر به دا وکولو کې نو د قریش خپل کم خاندان او د عربو ته هغه ټیم کې څومره واغی ته ټولو ته وی چې دغه شانته زبار بر دا خوب وینم او دا خوب ماته رښتونه ښکاری نو یې خلکو تاسو سوای نو ټول قوم ور سره مخالف شو ټول قوم ور سره مخالف شو چې دا کوم خبره دا خو موږ نه من نو د چا پروا اون ساتره نو بقاعده بیلچه وغیرہ ګنټی منټی راواخستا او د غزې باندې کار شروع کو او د سره حارث کم زویو هغه به د خور او چتوله نو د پدې کوی باندې چې کم زی ورته خوب کې خود لشه په دې باندې کار شروع کو دا کوی به را کولاول ورورو تر دې پورې چې کله هغه کوی لګرا کولو شغه وب را شروع شوي نو د الله اکبر نارو ولا چې الله اکبر د خوشاله نه ډیر زیات خوشاله شي الحمدلله هغه زی خو الله رب العزت ماته کولو
هغه نه پس چې کله دا کوی به کلاول او برابرول به دا قوم په ناراضه او دا قریش کم کو شیطانان خو بس ارزه کی وی ارزه کی شیطانان نو بسرا بغه دا کوی به ورته د ټوله ورسکار پکې کو نو د شپې به کوی ورته خراب نو بیا الله تعالی سنو چته چې یا رب زخواري کوم خلک رضی دا کوی راته خرابای نو بیا ورته یو دعا وخوله چې دغه دعا وایا هغه دعا چې کله ویلا نو چې څوک سرکشه براتلو دی کوی به ورانولو هغه باندې به قدرتي الله رب العزت یو بیماری نازلوله هغه په بدن باندې الله یو بیماری لګوله یاد ساتي چې کم ځکه د دین خدمت کیږي او کم سړی د دین مخالفت په غزه کې کوي د باندې الله بیماری بیا لګي دا یاد ساتي ګوره د جمعات د مدرسې چې کم ځکه خدمت کیږي هغه کې څه غلطي مخې ته راشي انسانان دی هغه غلطي خلکو ته شیطانی پکې مکوي بلکې کوشش کوي چې داغي جوړخ خیال ساتي هغه غلطي د پر دعا الله نه غواړي خپل پیسې په لګوي خپل جان په لګوي مال په لګوي چې دا غلطي الله رب العزت د دې ځنه ختمي بلکې شیطانی مکوي چې دا کیږي او دا کیږي په دې به داسې بیماران شي داسې بیماری به در باندې ولګي چې بالکل تباہ او برباد بشي سره او داسې شیم د کنيو ګوري تاسو نو داغې نه پس دا کوی بیا الله رب العزت د خلکو نه محفوظ کو هغه دعا په وجبان دي او بیا چا بغوتی نو وروړي یاري دا وشيره بس بیماری کو دا کوی خو کوی نو یو ټیم کې عبد المطلب سیب چې دا ارس برابر کا نو د نظر منلو چې یا رب اکتمه تلس زامن راکې نو یو زوی با ز علالوم عبد المطلب سیب دا نظر منلو اکتمه تسو زامن راکې لس زامن راکې نو یو زوی پکې سکوما علالوم بدا نظر ومنلو نو الله رب العزت چې کوم دی لز زامن الله دل ورک پلس زامن چې کله الله برابر کړو د خوب ولیدو خوب ولیدو نو پاری کې ورته اعلان شو چې عبد المطلب سیب تا ته الله لز زامن درک هغه نظر چې کوم دی اوس پوره کا ایوز وې پکې حلال کا کنه نو چې کله زامن ته خوب بیان کو زامن ورته وی چې بالکل تخپل نظر پوره کا چې کم زوی تعالی ته اجازه ته حلاله ای سیدا نو د قراندازي واچوله مشوره پدې شو چې بس قراندازي اچوما په قراندازي کې چې کم د عبد الله سیب نمبر وته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ د آقا علیه الصلاۃ والسلام د پلار مبارک نمبر وته عبد الله سیب نو چې عبد الله سیب نوم کله وروته نو هغه روان کو چې علالول ته چاړه ماړې ځان سره واخستا نو کمی لوریانه ودا په جړاش ای چا بوجي دا خو څنګه به دا خو ټولو کې ګرانوم پی دیو بیر ایثار کې خزب بل قراندازي بو کو چې بل قراندازي کو بیا د نمبر ووت څوزل قراندازانیو کې خو د نمبر اوتو بیا ورته فیصله دا وشو چې خدا سي کارو کا هغه ټیم کې په دیو د انسان باندې لس او خانو نظر لس او خانو لکه لس او خان په ورکول بیا مړې او وینه بچ کم نه معاف کېدا چې چا به قتل کړو دیت لس او خان نو دی بیا دا مشوره وکړه چې بس لس او خان او بل طرف ته عبد الله سیب اوس دا سي برابرو چې په دې لس او خانو کې کد لس او خان قراندازي خسرنه وروته نو لس او خان بالال کو عبد الله سیب بس شي بج بشي د مونږ نظر په دې سره پوره کو نو چې کله به قراندازي وشتا قراندازي خسرنه وروچتي کې بیا د عبد الله سیب نوم پکې وروته د الله پاک بس رازونه دی پدې کې ناغلس خو به وی چې خزل لس خان نور زیات کړي چې شلو خان شو د عبد الله سیب نوم کو بیا د عبد الله سیب نوم په خسرنه کې وروت به چې دیر شو خانه کوي نو دیر شو خان او د عبد الله سیب نوم کو بیا د عبد الله سیب نوم پکې وروت تر دې پورې چې سل او خان شو او بل طرف ته د عبد الله سیب نوم شو نو چې سل او خان او عبد الله سیب نوم خسرنه بیا راويستو نو بیا د سل او خانو چې کم دی سر وته خسرنه د سلو خان او سلو خان د الله په لار کې سکه ذبح کو عبد الله سیب تنسه شي شو بچ شو نو بیا شریعت کې عمدک کا حکم امر ګور دی کې د الله د غراز چې اوسم د سو قتلو کې نو د قتل دیت او د دې جوړه په سو باندې دا په سلو خانو باندې سلو خان بچ کم دی ور کوي او سلو خانو قیمت څونه راځي دا ډېر غټي پیسې راځي اس اسلامی نظام چا به قتل کړي والله کا چا الله دې اسلامی نظام راولي والله العظیم پکې خیر دی والله العظیم پکې خیر دی قسم دې نن ته مسلمان وینا الله
نو دی وجن عبد الله سے بیا څه شو دا بچ کړی شو. بیا د عبد الله سے چې کوم دی نکاح د بیبي امینه سره چې کوم دی اوشوا عبد المطلب سے ورته نکاح وهب بن عبد مناف د غیترو اغه ته ویناو چې دا امینه بیبي چې کوم استا په تربيت کې دا د ز خپل بچي عبد الله سے تکوما ای سیده بالکل بس نکاح الته اوشوا هغه ټیم کې د امینه بیبي ترلور وا دا غیترلور سره نکاح وهب بن عبد مناف سره دا غپ خپل نکاح وک عبد المطلب سے نو دوه نکاحګانې په دغه ټیم کې اوشوي نکاح پړاو کړی شو. عبد الله سے چې کله نکاح د پرتلو په لار باندې نو يهودانه خزا واغې د تورات او انجیل دا ټول ورته غینه خبره وا نو هغه يهودانه خزي چوکته عبد الله سے باندې نظر پرې وته نو عبد الله سے ته چې دی خوراشه چې وای سدي چې ما سره ک نکاح کول غواړي نو سل او خان بم درکم خو ما سره نکاح وکا يهودانه خزي ورته وي چې نه ایزه پس سلو خانو باندې خپل عزت نه خرابو مېزه بدکار سړی نه یم ای ښا نو لاړو چې کله د امینه بیبي سره نکاح وکا نو درې سلور شپې الته تیرې کې واپسې کې چراتلو نو دغه خزي بیا نظر پرې وته دی يهودنه ورته وی چې عبد الله سب دی خورا شي چې وایا ایزه سب بدکار خزانه موزنه غنده خزایم ای يهودري ورته وی ای خو قسم دې زه د تورات او د انجیل نه خبره یم استا کې چې کوم نشانې دي او استاد کم مخ یورونکو اته کې دي چې د اخیری نبی داغه پلار ما تخکاری دا سې شی هغه نور تا کې پروت دی دغه نور چې الله چاته غوښته هغه زه ته الله منتقل کو هغه نور الله رب العزت کوم ځای ته منتقل کو چې کوم ځای کې الله غوښته امینه بیبي ته الله په جولې کې چې کوم دی واچول نو دغه شانت بیا سو واقعات مخې ته راغلی وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راتله دنیا ته تشریف فرما کېده واده وشو نو بیا دې کې دې ته ارهاسات ویل کېږي یو ناشنا کارونه شي او د پیغمبر اسلام دراتګ نه مخکې نو هغه ان شاء الله آینده جمعه بیانو چې څه واقعات شي. سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا لازم وړول وټول ګناهونه معافي مونږ باندې خپل رحم او کرم وکي دنیا او آخرت هم خسته کی پریشانې نه مصیبتونه یا لازم ټول حفاظت نصیب کی د دنیا او د آخرت څومره خوشاله ټول نصیب کی د دنیا او د آخرت څومره مصیبتونه دي تکلیفونه دي دا غي ټول حفاظت نصیب کی. خدای پاک دې حاضر مجلس کې تاسو شرعي حاجت تخبل غیب خزانه پوره کی. یا لازم د مدرسې د بار غیبی د زمکه بندوبست فرمایي. یا الله زموږ د دې مدرسې څومره اخراجات یا الله غیبی بندوبست وکړي د قبر د حشر د عذاب نم اوساته کاروبارونو کې برکتونه پیدا کړي او په اخر وخت کې دا عظیمه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.